الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه سرفراز دراني. ګرانو کتونکو زه چې کوم دی دې وخت کې سرحد هومیوپیتھک میډیکل کالج کې دلته زه موجود یم. هومیوپیتھک څه مطلب دی؟ نن به زه دلته موږ ډاکټرانو سره به خبرې کوو چې کوم د سټوډنټس دي دوی نه به تپوس کوو چې هومیوپیتھک مطلب څه دی، هومیوپیتھک وایي چاته کړي دي. فرست هیپ کوم میډیسن موږ یادو موږ ته اسن کم داسې یادېږي چې 5 فنګر ټیپس د اګورنایټ سپلوم والی موږ ته به ډایرکټ مایند ته راځي چې فیر FEARS فیر موږ جوړ کوو. جی قدرمن دلته موږ سره یو بل سټوډنټ موږ سره موجود ده، خو دې سره ډېر شرمېده خبرې نه کولې، خو موږ ډېره مجبوره کړه د دې نصرت هم دې راځي دې سره مې یو څو خبرې کوو که دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. جی وعلیکم. څنګه نصرت ښه ټیک ټاک؟ جی خیر. څه به ویل غواړي دې ډېر ښایسته خبرو کې تاسو هم څه ووایي د هومیوپیتھک باره کې؟ جی زما د بابي روماټایډ ارترایټس بیماري وه، هغه موږ ډېر زیاته ګرځولې وه. الوپیتھک علاج ډېر زیات کړی خو هغه نه به ټیک شوي. موږ ډاکټر اقبال نه اوس علاج شروع کړی دی هغې ته، نو هغې کافي فرق شوی دی. زه ډېره مطمئنه شوم، ما هم دلته ایډمیشن وایستو او زه هومیوپیتھک څومره وخت یې دلته وشو؟ 3-4 منت شو. څه دې محسوس کړو د ټریننګ کې تاسو څه زده کړي دي اوس پورې؟ ما LHV کورس کول، هغې نه زه دونه مطمئنه نه وم، خو چې دلته کې راغلم زما مایند چینج شو او زه ډېره زیاته خوشحاله یم هومیوپیتھک نه. دلته قدرمنو دلته موږ سره بل یو میډم دلته موږ سره موجود ده، د دې نوم سباګل دی. راځئ دې سره یو څو خبرې وکړو دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. سباګل څنګه ښه ټیک؟ الحمدلله. څه به ویل غواړي د هومیوپیتھک باره کې؟ جی هومیوپیتھک ډېر ښه علاج دی. زما امي خپله مونږ ایت اپریشن لیکلی و، هغه نه ټیک کېده. مونږ بیا ډاکټر ظهیر ته لاړو او ای وجې نه هغه بالکل ټیک ټاک شوه. بیا زما ابو هغه ولیدل چې ای ویل زه هومیوپیتھک به تاسو ته ایډمیشن کوم. هغې خپله پولیس کې دی، هغې نه شو کولی ایډمیشن. دې وجې ای ماله ایډمیشن وکړو چې زما ډېر زیات خوښ شو او دا ډېر ښه فیلډ دی، ډېر ښه علاج دی او ما ته هومیوپیتھک ایډمیشن وکړو. تاسو کوم مطمئن دي علاج نه؟ ډېر زیات مطمئن یو، ډېر ښه علاج دی د دې. دا میسج خلکو ته بند مونږ ټول ته دا میسج کوو چې تاسو هومیوپیتھک ټرای کړئ، دا ډېر زیات ښه علاج دی، ډېر زیات بیسټ دی. سر ګریجویشن نه پس ما باقي تعلیم جاری نشو ساتلی کورني مصروفیات نه بس، خو زه لږه موده مخکې ډېره زیاته بیمار یم. یو کال علاج نه پس زه ډېره مایوسه شوې وم، نو زه ډېر بې یقینۍ سره هومیوپیتھک ته راغم، خو صرف 2 پیره ډاکټر سهیل علاج سره زما هغه بیماري جړ نه ختمه شوه. نو ما سوچ وکړو دا دومره زبردست سیسټم دی، نو دې زه 40+ یم او ډېر ګریلو مصروفیات نه باوجود زه دې ځای ته راغم. الحمدلله اوس ډېره مطمئن او خوشحاله یم چې دې ایج کې مې دا جوین کو، خو یو ډېر ښه سیسټم ته راغم. یووالی دلته موږ سره بل یو ډاکټر صاحب دلته موږ سره موجود و، د دې ډاکټر نوم چې کوم دی ماهین دی. راځئ دې سره مې یو څو خبرې کوو د هومیوپیتھک باره کې که دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه ماهین ښه تاسو؟ جی خیر. څه به ویل غواړي؟ زه هومیوپیتھک باره کې دونه ویل غواړم چې هومیوپیتھک ډېر ښه فیلډ دی. موږ ما هم چې سټډي کوله نو ما میډیکل سره شوق زه به زه میډیکل ته ځم. دغه شوق هي کې ما ته هومیوپیتھک ډېر ښه ولګېد. ما ډېر واورېدل کسان چې ډېر پیشنټ ورسره ښه شوي دي، ډېر کرونیک دغه ډیزیز هغه ټول ښه شوي دي. ما چې دې باره کې ډېر زیات واورېدل زه هومیوپیتھک ته راغلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سادیه ښه ټیک ټاک؟ شکر. سادیه څه به ویې ته دې باره کې هومیوپیتھک باره کې؟ سر فرست اف آل هومیوپیتھک چې دی دا یو ډېر ښه فیلډ دی. زما وړوکوال نه ډېر زیات خواهش و چې زه دا کومې خبرې زه کتابونو کې پړوم چې دا زه په عمل کې هم په دې معاشره کې عام کړم. ما بیا په دې باره کې مختلف فیلډس جایزه وایسته چې آیا داسې کوم فیلډ دی چې په هغې کې زه دا خبرې عام کولی شم. په هغې کې ما ته میډیکل یو داسې فیلډ ښکاره شو. اول زه هومیوپیتھک نه واقفه نه وم. زما امي 10 سال نه شوګر مریضه وه، د هغې موږ 10 سال نه علاج کولو، خو هغې ته به انسولین زیاتولو. نو د هغې نه بعد هغې له موږ د ډاکټر سهیل صاحب نه له موږ علاج چالو کړو او تقریبا د هغې اوس 4 منت پوره کېږي. نو هغې موږ ته ډېر ښه رزلټ راکړو. زما مې د مخکې نه کافي بهتره شوه. نو ما ویل چې میډیکل فیلډ ته راځې نو بیا یو داسې فیلډ ته ولې نه راځې چې هغه انسانیت ورکې ته خدمت کې، خو چې هغې تا ته بیا یو ښه رزلټ هم درشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक. डॉक्टर साहब होम्योपैथिक जैसे मैंने हमारा जो प्रोग्राम का जो टॉपिक है होम्योपैथी के बारे में है, क्या मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, होम्योपैथी ऐसा ज़ाब्ता हयात है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये हमारे वाइटल फोर्स इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ना कि कमज़ोर करती है. जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स खाकर हमारे जो है खून खुश्क हो जाना, जो है उसमें एनेमिक आ जाना, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं. तो ये होता है कि हमारी होम्योपैथी जो है जड़ से जाकर जड़ से ख़त्म करती है, ना कि मज़ीद बीमारियाँ, कोई किडनी फेलियर या लिवर फेलियर, कोई ऐसी कॉज पैदा नहीं करती. डॉक्टर सुया साहब दलता मुझसे मौजूद
موجود دی د کالج چې کوم دی ډاکټر سهیل صاحب هډ دی ډېر ډاکټرانو ماشاءالله سټوډنټ ډېر ښه خبرې وکړي راځي ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې وکړو چې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب اول موږ تاسو جی ډېره شکریا ادا کوو تاسو ماته د پښتونخوا یونیورسټي ټیم ورکو ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړي سټوډنټ ډاکټرانو څه به ویل غواړي جی. زه اول بس تاسو ډېره شکریا ادا کوم ډېره جی مننه چې تاسو راغللې او زه بلکې د پښتونخوا چینل هم ډېر زیات مشکور یم چې هغې موږ ته دومره یعنې دغه ایکسپوژر میلاو کړو او عوامو لپاره به یو داسې خبر وشي چې هغې به د هومیوپیتھک سسټم نه لږ اویر شي چې څه دي څه نه دي که نه. نو زه ستاسو بیا زه تاسو چې څنګه وویل دا سرحد هومیوپیتھک میډیکل کالج چې کوم دی دا په 1998 کې د دې اسټیبلیشمنټ شوی د ګورنمنټ اف پاکستان منیسټري اف هیلث نه دلته کې دا منظور شوی دی چې په هغې وخت کې په د هومیوپیتھک چې کوم میډیکل کالجز دي دا لږ کم وو او د علاقې ته ضرورت وو. الحمدلله زه که ووایم نو زه پرې ډېر خوشحاله یم او فخر خو بس نه پکار ځکه چې امپرومنټ له مخکې ډېر زیات سکوپ وي لارې وي خو بیا هم زه یم چې دا ډېر ښه رول ادا کوي په هومیوپیتھک چې کوم سسټم دی د هغې پرموشن کې او د دې علاقې چې کوم هغه خلک چې هغې به خواهش لرو چې زه هومیوپیتھک ډاکټر جوړ شم هغې دپاره یو ډېر نږدې او آسان ځای کې چې کوم دی نو. ډاکټر صاحب دا خو موږ لپاره یو ډېر فخر خبره ده چې تاسو غوندې هیډ دلته به د کالج کې تاسو هی دلته څومره ستاسو ډاکټران څومره ستاسو سټوډنټس دي ای باره کې به تاسو ووایي. زه به دا ووایم چې څنګه الحمدلله چې څنګه ما خبره وکړله نو سټوډنټ زمونږ چې کوم دی نو کافي دي او اوس خو په ګډ کې لکه زما مطلب دا دی ګډ نه چې د نوخار ډسټرکټ نه علاوه که هغه اټک دی که مردان دی که هغه صوابی ده که هغه تیر دی که اسوات دی که پېښور دی شکر دی د ادارې یو داسې نوم جوړ شوی دی او یو داسې ریپوټیشن یې جوړ کړی دی چې خلک غواړي چې مونږه سرحد هومیوپیتھک میډیکل کالج کې ایډمیشن والو. نو زه وایم د سبونو نه خبره الوتې ده. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې په دې نوخار ډسټرکټ کې ستاسو څومره کلینکس دي د هومیوپیتھک ډاکټران؟ جی هومیوپیتھک ډاکټر د آلموسټ زه یم چې اټ ویل بی مور دین 100 چې کوم رننګ دغه د ډسټرکټ ماشاءالله دا ډېر فخر خبره ده. یا او زه په دې زیاته خوشحالي یعنې محسوس کوم چې څنګه څه شاګردان داسې دي چې هغه ډېر ښکلي لایف چې د هغې د شروع ما ته پته وه چې د هغې څه لیول و څه دغه او اوس هم زه ګورم نو زه پرې ډېر خوشحاله یم چې ډېر مخ په ترقۍ دي او ډېر ښه مقام ته رسېدلی دي. ډاکټر صاحب څنګه چې وختي ما دلته یو ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي چې څنګه یو MBBS ډاکټر دی هغه علاج کوي لګیا دی که نه هغه علاج کې د هومیوپیتھک علاج کې لکه تاسو څه فرق محسوس کوئ؟ څنګه دنیا ده په دې کې مختلف علمونه دي د میډیکل سره ریلیټډ چې کوم دی نو ایلوپیتھی چې دی ایلوپیتھک میډیکل سسټم دا ټول نه زیات پاپولر دی او وسیع دی. د هغې یو وجه دا هم ده چې هغې ته د ګورمنټ سپورټ ښه کافي دی او دویم نمبر چې کوم د پاکستان نه د دنیا په لیول باندې به زه ووایم هومیوپیتھک یو داسې ټریټمنټ دی یو داسې سسټم دی چې هغې یو نوم جوړ کړی دی او زه به دا الفاظ هم ووایم چې کوم دویم نمبر چې کوم خلک علاج اپناوي هغه هومیوپیتھی دی. دا ډاکټر موږ ډېر ښایسته خبرې وکړې سټوډنټ ډېر خبرې وکړې دوی لپاره خو غوندې یو میسیج زه به چې کوم دا اوس کوم موقع ده یا ټاپک د دې سره ریلیټډ ورته ویم چې هومیوپیتھک طرف ته راشي. هومیوپیتھک کې چې کوم سکوپ دی هغه ښه کافي دی ځکه چې نن سبا زه به یو دا خبر وکړم چې شکر د تعلیم ښه کافي زیات دی او زموږ په معاشره کې دا د یو افسوس خبره ده چې ډېر خلک داسې چې هغه هایلی ایجوکیټډ دي ماسټر نه ابو هغې ایجوکیشن اخیستلی دی بټ دې آر جابلیس د میجورټي اف دیم آر جابلیس. دلته کې چې کله DHMS وکړي نو چې څنګه هم ګورنمنټ اف پاکستان منیسټري اف هیلث MBBS والو ته چې هغې MBBS وکړي نو یو RMP ورکوي رجسټرډ میډیکل پریکټیشنر. دا یو ډېره غټه خبره ده د رجسټرډ کېدو نه پس دی چې کوم دی ایلیجبل شي چې دی پریکټس وکړي انډیپینډنټلی تھرو آؤٹ د کنټري انیویر لیګل کلینک و جاب وغیره
او دی ډاکټر لفظ استعمالول شي. همدغه شان چې کله DHMS وکړي شي نو د DHMS نه پس هم ګورنمنټ اف پاکستان منیسټري اف هیلث چې چاله دغه ورکوي MBBS والو له RMP ورکوي نو دلته دی له هم DHMS والو له هم RHMP ورکوي چې دی هم رجسټرډ او کوالیفاید ډاکټر دی تھرو آوټ د کنټري انیویر لیګلی پریکټس کولی شي. نو دا یو غټه خبره ده. زما په خیال خو په پاکستان کې د ډاکټرۍ او د لفظ چې کم دی که نه د MBBS چې هغې ډېر زیات یو مقام دی ډېر زیات خواري وکړي هغې نه پس هغې ته میلاوېږي. داسې PhD هم که څوک کېږي ډاکټر لفظ ورته لګي نو څه اسانه خبره نه ده. ډېر زیات خواري او ډېر زیاته سبق ویلی شي. او همدغه شان چې کم دی نو چې کم دریم یو غټ یعنې ایجوکیشن دی چې په هغې باندې ګورنمنټ اف پاکستان ډاکټر لفظ ورکوي هغه هومیوپیتي دی. هومیوپیتیک مطلب دا دی چې دی به تفصیل سره خو بیا پوره خبرې شي خو یو خبرې چې لایک کیورز لایک. هومیو مینز سیملر مین یو شانوالی. هغه سیسټم چې په هغې باندې بالضد یعنې په ضد باندې یعنې په زوره باندې علاج نه کیږي بلکې قدرتي طریقې سره علاج کیږي چې څنګه هغه ته ضرورت وي. د دې چې کوم موجود و د دا چې هومیوپیتي چا انټروډوس کړی وه هی واز آلسو ایلوپیتھک ډاکټر یو ډېر ریناونډ او ډېر مشهور او قابل ترین ډاکټر و ایلوپیتھک ډاکټر و د جرمني. هغې بس زه به ووایم چې څه وجې نه لږ غونده کې هغې زړه مات که چېرې دی کې خو څه سایډ افیکټس وغیره هم کیدی شي. نو هغه ډاکټر هانیمن سیمویل هانیمن چې کوم دغه هغه څه ریسرچ شروع کړو یا څه ترجمې شروع کړې هغه ته په دې کې اندازه ولګېدل چې یو داسې سیسټم هم هغه کېږي چې د هغې سایډ افیکټس به کم وي. شکر دی الحمدلله د هومیوپیتھک چې کوم علاج دی نو دا زنګ د ملک حکوم د عوامو مطابق ډېر مناسب دی ارزان دی او د هغې دوایي خوړل هم ډېر ایزي دي سایډ افیکټس یې نشته دی خلک ورته په اسانۍ اپروچ کولی شي. نو هغه یو سیسټم دی د هغې چې هغه نن سبا نه پاکستان بلکې په ټوله دنیا کې خور دی بلکې پاکستان نه ډېرو ملکونو کې نور هم زیاته په ترقۍ دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېره شکریه تاسو نه موږ ته دومره ټایم راکړو. تاسو ډېر ښایسته خبرې وکړې سټوډنټس ډاکټرانو او چې کوم هلکانو ډېر فیمیل هغې هم ډېر ښایسته خبرې وکړې. د هومیو د انټروډکشن نه مخکې چونکې زه یو د هومیو سټوډنټ یم او ارګینک هیلث سره د ډېرې مودې نه پاتې یم خو زه یو دوه درې خبرې کول غواړم. هغه دا چې ویل بینګ چې کوم وي که نه خوشحاله انسان که د هغې کیټګري مونږ ګورو نو د یو خوشحاله انسان په کیټګري کې د ټول نه مخکې راځي هیلث. چې کوم انسان ته د هیلث ایشو ده نو دغه انسان یو کمپلیټ خوشحاله انسان د ته مونږ نشو ویلی. د ټول نه مخکې خو هیلث ډېر زیات ضروري شی دی. بټ نن دور کې چې مونږ ګورو نو د پیسې جنګ یا د فیم جنګ دې دپاره خلک منډې تړلې وي او آرټیفیشل ریسورسز سیوا کولو دپاره هر انسان ډسټرب دی. کم از کم 3 څیزې ځان له ډسټرب کړي دي. نمبر فرسټ یو خو د انسان خوب ډېر زیات ډسټرب دی. نمبر سیکنډ د انسان فوډ چې کم دی خوراک ډېر زیات ډسټرب دی. نمبر تھرډ د انسان سلیپ ډېر زیات ډسټرب دی. خوب ما مخکې ډسکشن وکړو د خوب سره سره د انسان چې کم رهن سهن دی اور ایکسرسایز دی. د ایکسرسایز د کمی د وجې د خوب د ډسټربنس د وجې نه او د خوراک د ډسټربنس د وجې نه صحت ایشو ډېره زیاته شوه. نو چې د صحت ایشو دار چا شوه نو خوشحالي کمه شوه په کورونو کې. اوس په داسې ټایم کې د صحت د ښه کولو دپاره مختلف ادارې کار کوي. په هغې کې هومیو کار کوي، په هغې کې ایلوپیتي کار کوي، په هغې کې حکمت والا لګیا دي کار کوي. د صحت یو ادارې ته هم زه غلط نشم ویلی ځکه چې که زه ایلوپیتي هیټ کوم نو ایلوپیتي دې ټایم کې زموږ ضرورت دی. اکسیډنټ سیوا دي، حادثاتي مسایل ډېر زیات سیوا دي. زموږ چې کوم ایمرجنسیز دي چې هغه سیوا دي نو ایلوپیتي دغه ټایم موږ له ایمرجنسي ټریټمنټ راکوي. دغه شان حکمت دی هغه هم موږ نشو ویلی ځکه د ډېر زمانو نه لګیا دي کار کوي که نه. جی قدرمنو دې وخت کې دلته موږ سره ډاکټر افتخار صاحب موجود دی. راځئ دې سره یو څو خبرې وکړو دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه تاسو؟ الحمدلله خیر. ډاکټر صاحب ماشاءالله ټول سټوډنټ ډاکټرانو ډېر خبرې وکړي ډېر ښایسته خبرې وکړي. څه میسج به ورکوئ څه خبره تاسو کوئ؟ زه خو دا وایم چې د هومیوپیتھک طریقه علاج دا انتهایی سستا مؤثر او زودتزر طریقه علاج دی. دغه علاج سره زمونږ خطرناک کرانیک قسم کیسونه چې کوم دي هغه کې ورکېږي. زمونږ ټولې ادویات چې کوم دي میډیکل کې چې موجود دي هغه په انسانانو باندې پروف شوي دي. هر علامات ساین سپټم چې کوم دي په میډیکل کې موجود وي
دې لپاره زمونږ د مایند سیسټم چې کوم دی هغه پکې ډېر غټ اهمیت لري. اوس زمونږ په معاشره کې چې سم دې طریقې علاج کېږي زموږ د خلکو به مایند سیسټم چې کوم دی ټکېږي به او هغې سره به زمونږ د خلکو ټینشن ډپریشن پریشانیانې هم ختمېږي. اکثر څومره ټایم تاسو کې وشو تاسو ډاکټر 1993 نه په هومیوپیتھک طریقه علاج کوم او دا ډي ایچ ایم ایس چې کوم دی ما 1997 کې ما جو مکمل کړی دی او اینه پس زه انورډ چې کوم دی د هومیوپیتھک پریکټس کوم او الحمدلله دې نه موږ سره ډېر زیات خطرناک کیسونه چې کوم دي اکې ورشوي دي.